محترم مسلمانانو، نن یو د اتو حاجتونو د فاره، د اتو مصیبتونو د فاره، د اتو خبرو د فاره چې تاسو به د هغې نه الله جل شانه خلاص کي، ستاسو حاجات په هغه پوره کړی شي. محترمو، ډیره اسانه وظیفه ده او اتو حاجتونو د فاره او د اتو مصیبتونو تکلیفونو لرې کولو د فاره یو زبردسته د الله جل شانه مختصره دعا ده. دا دعا چې څوک یو ورځ یو پیره یعنی یو ځل یې ورځ کې وایي یا د هر فرض منفس یو پیره وایي، نو محترمو له دې انسان اته حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. د انسان اته مسلې به الله جل شانه حل کړي او په داسې طریقې ښکلې طریقې سره به حل کړی شي چې انشاءالله تاسو به خوشحاله یې. نو محترمو مسلمانانو، وظیفه را سره پوره اورئ او د یو خور د عبرتناکه واقعه هم درته ذکر کومه چې ما سره رابطه کړې وه او ما ته یې د زړه حال وویلو. یقینا چې زما هم په زړه کې درد پیدا شولو، په سترګو کې مې اوښکې پیدا شولې. د الله دپاره داسې نور مه کوئ، بس دی دا څیزونه پرېږدوئ او محترمو د یو بل د زندګو سره هغه کلواړ مه کوئ. نو راځئ محترمو، د هغه بهترینه د اتو حاجتونو وظیفه هم درته ښایمه او محترم مسلمانانو د هغې خور هغه واقعه هم در سره ذکر کوم چې کومه هغې باندې کومه دغه راغلی و، کم مصیبت پرې راغلی او کم هغه تکلیف پرې راغلی و، نو هغه راته ویم. محترمو راځئ ما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر چې کوم بهر وطنونو کې دی ژوند تیروي، که د افغانستان دی، که د پاکستان دی، که دغه رنګې په امریکا کې دی، که په برطانیه کې دی، په UK کې دی او په سعودي عرب کې دی، محترمو زما وظایف اوري ګوري، موږ سره محبت ساتي. الله جل شانه دې د دوی سره محبت وکړي، الله جل شانه دې د دوی حاجات پوره کړي، الله جل شانه دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا و آخرت درکړي. محترمو، نن چې زما کوم وظیفه ده هغه انتهایی اسانه هم ده او د اتو حاجتونو او د اتو مصیبتونو د لرې کولو دپاره ده. کم انسان چې دا وظیفه شروع کړي د هغه به اته قسمه اعزاز او اکرام الله جل شانه وفرمایي، ځکه دا یو داسې الفاظ پکې را جمع کړی شوي دي محترمو چې غټه مثال په طور قرضونه دي فچانو، دا یو غټ مصیبت دی. فچا باندې مصیبتونه دي، دا یو غټه مسله ده. فچا باندې د بخل یعنی د بخل د وجې نه محترمو هغه به بخل دی، په هغه کې هغه به بخل ختم شو. د ټولو نه غټو محترم مسلمانانو هغه غم دی، من الهم، غم نه او د عجزۍ نه او د سستیو د بزدلۍ نه او د بخل او د قرضونو نه او دغه رنګې نور څونه حاجتونه دي، د هغې نه به ورته الله جل شانه امن ورکي، د هغې نه به ورته الله جل شانه هغه خلاصۍ ورکي. نو محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله وکئ. د وظیفې طریقه کار خو دا دی چې هر فرض منفس دا وظیفه تاسو یاده کئ. د هر فرض منفس کوئی یو پیره ویلی شئ، کوئی دو ویلی شئ، کوئی 11 ویلی شئ، چې هر څونه پیرې ویلی شئ، نو دا ستاسو اختیار دی او د هغې نه پس ځان دپاره دعا غواړئ چې الله ته ماله دې قسمه حاجت د دې قسمه مصیبتونو نه ماله نجات راکړي. صحیح شوه، خو دې سره دا خبره لازمي ده چې فرض مونځ به ورسره په پابندۍ سره کې. هر فرض مونځ چې دی هغه به ته پابندۍ سره کې، سحر ماسپښین د مازدیګر ماښام ماسخوتن مونځونو کې به قضایي نه راولې او که چاته خطأ یا داسې دغه وي مونځ د نه پاتې شي، نو د هغې قضا راوړل بیا په انسان باندې واجب دي. نو محترمو، نن چې کومه هغه تاسو ته ما واقعه یادوله هغه واقعه را سره واورئ. ګوره داسې چل دی، ما سره یو خور، ټولې زما خویندې دي د ورسره او ما سره رابطه کوي، خپل حاجات ما ته بیانوي. ما له خو اول په کار نه ده چې تاسو ته د هغې هغه واقعه بیان کړم، خو بطور عبرت یې راته ذکر کوم، بطور نصیحت یې راته ذکر کومه چې داسې قسمه کارونه مه کوئ. نو هغې ما سره چې رابطه وکړله، ما ته ویل چې ما دپاره استخاره وکړه. ما ویل څه دپاره ده څه استخاره وکړم؟ وی دغه رنګې زما یو هلک دی، ما سره زه ورسره ډېر زیات محبت کوم، حالانکه ما ورته د محبت هغه دغه نه دی ورکړی، کاړ او د پیغام مې ورته نه دی ورکړی، بلکې هغه ما ته پیغام راکړی دی چې ته زه تا سره ډېره مینه کوم. نو هر کله لومبی د هلک مینه سازېږي د جنۍ سره، دا کثرت باندې اکثر د
الګ د سیړه پیغامات راځي جنۍ ته ته مې خوښه یې ته مې داسې ته مې داسې نو د الله او د الله د رسول خاطر وکړئ لکانو خفه کېږئ مه زما وروڼه یې محترمو د جنکو د زندګو سره کیلواړ مه کوئ بس دی د الله تعالی د رضا دپاره د جنکو د زندګو سره هغوی په سرو سترګو ستاسو د وجې نه به یې ژړې قسم د هغې زما ګرانې خور داسې ژړل چې د سترګو نه اوښکې بهېدلې او په سلګو سلګو به ماته ویې چې مولانا صاحب زه څه وکړم زه ډېر غوسه م شوم او ډېر خفه م شوم هغې ته مې ویل چې تا پسې نور رشتې راځي او که نه هغې ویل چې ولې را پسې نه راځي نو ما د الله بندې ورک که دغه هلکه دغه ستا د زندګۍ سره کلواړ کوي دغه تا نه صرف خپل هغه دغه پوره کوي خپل حاجتونه دنه پوره کوي تا ته کله وایي دا ځای راته وښایه کله وایي ټلیفون په ویډیو کال را سره خبرې وکړه نو محترمه چې تا یو پیره وویني که نه نو که ته ښکلې نو بیا به ستا نه هغه نور ډیمانډونه کوي دا چلو که دا چلو که او که مثال په طور بعضې زما خویندې وي رنګ یې لږ خراب وي یا پې تیرسري وغیره وي یا غریبتوب د وجې نه نو بیا هغه پسې موبایل بند کړي بلای کړي هغه زما خور زه په حقیقت کې مینه کوي لیکن هغه هلکو سره دوکه وکړي ډېرې جنکۍ ډېرې وفادارې دي ښه دا ته زه قسمن ویم چې جنکۍ ډېرې وفادارې دي هغه په خپله مینه باندې هر رنګه هغه دغه کولی شي لیکن هلکان چې دي اکثریت هغه دوکه ورکوي نو زما رونو تاسو داسې مه کوئ د الله د رضا دپاره د یو جینۍ سره چې نکاح تاسو نه کوئ واده ورسره نه کوئ نو ولې د هغې ژوند بربادوئ ولې هغه په خپل نوم باندې تاسو ساتئ ستا په نوم باندې هغه وظایف کوي او دومره وظایف کوي چې ستړی شي غریبه ستا په نوم باندې هغه دومره اوښکې توی کړي چې د هغې په سترګو کې باقي اوښکې پاتې نه شي نو جینکو ته هم درخواست دی هلکانو ته هم جینکو ته دا درخواست دی چې بس کوي د پردو هلکانو دپاره اوښکې مه تویوئ د پردو خلکو دپاره وظایف مه کوئ تا پسې چې کومې حق حلالې رشتې راځي بس نکاح وکړه ځان له خپل ژوند مه بربادوه خپل وخت مه بربادوه بیا به سهار له د بچو د راوړلو هم نه یې عمر د باندې تیر شي 15 شلو کالو ته ورسي نو بیا بچي هم زنانه نشي راوړلی لهذا د طاقت وخت ستاسو د 15 نه واله د 10 کالو پورې دی چې دې منځ کې تا پسې هر رشته نیکه راله نو هغه سره خپله نکاح وکړه خپله اختیار مور او پلار ته ورکړه هغوی به ستا دپاره بهتره سوچ کوي او هلکانو ته مې هم درخواست دی که تاسو یو جینۍ سره نکاح نه کوئ نو خیر دی د هغې ژوند سره لوبې ټوکې مه کوئ د هغه ګوره زمونږ هم خویندې میاندې په کورونو کې شته دی که زه یو پردی زنانه سره د هغې د ژوند سره لوبې کوم نو زما په کور کې خویندې نشته زما په کور کې تورسرې نشته دی نو لهذا هغې ته هم بیا خلک په سپکه نظر باندې ګوري نو درخواست مې دغه دی چې د هغې خور ته هم مې که زما غږ اوري هره خو چې زما دا هر ملک کې ده هغې درخواست دی چې په دې نوم د محبت په نوم باندې ځان له دوکه مه ورکوئ بس دی ښه د محبت په نوم باندې او ګوره کله چې انسان پسې رشتې راځي که نه جینۍ پسې او دا کله یو رشته ټوکراوي نه کوي کله بله کوي کله بله ټوکراوي نو الله جل شانه خفه شي په دې باندې ها بیا دغه جینۍ قسمت بند شي په دې باندې بندش ولګي د الله د سړه په دې پسې رشتې بندې شي نو دغه بندش په هم د باندې انشاءالله بیا الله نه راولي او هلکانو ته هم درخواست دی خفه نه شئ زما دا خبرې لږې سختې وي خو زه له درد نه ویم او چې کم تاسو کله هم محبت وکئ او دواړو سیډو نه محبت حقیقي محبت نکاح دپاره نو فورا جرګه لیږئ بس صحیح شوه یوه لیږئ دوه لیږئ د هغې دپاره بیا وظایف کوئ د هغې دپاره بیا ما سره رابطه وکړئ چې د هلک او جینۍ دواړو یو بل خوښ دي نو بیا ما سره رابطه وکړئ انشاءالله زه به له داسې تعویض درکړم داسې وظایف به درکړم انشاءالله ستا کار به کېږي که محبت د یو سیډی جینۍ محبت کوي هلک سره نه کوي نو بیا د محبت نه ووړئ که هلک محبت